سکیورټي ورکړی شي ځکه چې موږ ته زیاته خطره د افغانستان د طرفه ده د هندوستان د طرفه ده ځکه چې موږ دلته پاکستان کې د جهاد نوم مالو او د جهاد والو طالبانو په افغانستان کې حمایت کوو چې هغوی په حقه دي او امریکا هغوی ته سرنډر شوه امریکا هغوی ته سرنډر شوه او دسخط یې ورسره په قطر کې وکړو نو زموږ ستاسو امتحاناتو کې به نور اضافه کیږي نن د کشمیر د ازادۍ پاکستان خبره کوي نو هندوستان په کشمیر کې مسلمانانو باندې ظلم کوي او په هندوستان کې مسلمانانو سره بد حال مودي شروع کړي انشاءالله دا د مسلمانانو اصل قاتل د امریکي هغه سیاسي نظام دی د هغه یې پینټاګان دی خو یو ډېر غلط او بد سړی ټرمپ هم راغی او نن خبرو کې دا اورو چې ټرمپ ته الله تعالی شکست ورکو زم دا د مجاهدینو د طالبانو د وینو د کشمیر د مسلمانانو د وینو د شام او د عراق د مسلمانانو د وینو او زمونږ د والد صاحب مولانا سمیع الحق شهید د ویني د مولانا عادل خان د ویني هغه بدل چې الله پاک ټرمپ ته سره د ټولو طاقتونو چې اسټیبلیشمنټ او نظام ورسره د امریکي خو هغه شکست خوري او هغه سړی نن هلته پاس کیږي چې چا کوم مسلمانانو ته قریب او مسلمانانو یې حمایت نن شکست سیاسي تسلیم کو روانه ده خو زموږ مطالبه دا د افغان حکومت ته وایو چې ولې دشمنۍ اور کې لرګي وخی اور زیاتوئ کرسۍ خو هر چاته عزیز ده خو دا قوم ولې تباه کوئ تاسو طالبان ته سرنډر شئ تاسو طالبانو ته وسله په خپو کې کیدئ طالبان به تاسو سینې سره ولګئ تندي به مخول کی هم د یو بل بچي ورونه یئ ولې طالبانو خو جنګ ګټلی دی سیاسي سطح باندې په میدان هم د امریکین هم د روس له مجاهدینو حق د دی دی چې دا عالمان طالبان هلته یو اسلامي شریعت والا حکومت قائم کی زیاته دشمنی بکاره نه د افغان طالبانو مجاهدینو سره افغان حکومت ته چې امریکا لاړه نو تاسو په آرام شئ او طالبانو ته لاس ورکئ زما یقین د طالبان داسې خلک نه دي تاسو هم په صوبو کې مختلف ځایونو کې په حکومتونو کې ځای کی خو دا جنگ و جدل طالبانو نه دی دا افغان حکومت د هندوستان په وینا کوي هندوستان دا جنگ راوچت کړی دی پیسې ورکوي او وسله چې طالبانو سره جنگ کوي اوس وایي جهاد نه جهاد څنګه نه دی جهاد په تر هغې جاري وي طالبانو هم قسم کړی کو مونږ ورته ملک شهید کو مونږ د جهاد او سیاست نه واوړو کو وانړو طالبان رونو تاسو تر هغې نه معاف کوي تر کومه پورې چې تاسو ورته اسلامي حکومت په کابل کې طالبانو ته نوی حواله کړي او د قوم د افغان ملت خیر هم په دغه کې دی د ملا عمر ته 6 کاله حکومت و اسامه بن لادن هم هلته موجود و نه امریکي حمله کوله نه بل چا او هلته هغه دومره پرامن حکومت چلولو چې ټول افغانستان کې خوشحالي راله دا خو د امریکي سازش و چې اسامه په معنا وردنده شو هغه یې شهید کو او نن زمونږ د دنیا اسلامي حکومتونه هم دا مطالبه کوي پاکستان حکومت هم دا مطالبه کوي خپل امریکا هم بار بار اشرف غني ته په تلو کې وینا کړې ده ټرمپ او ټولو چې دا حکومت بس جنگ پرېږدي طالبانو ته حواله کوي نو چې طالبانو ته حواله شي نو یقین وکړئ افغانستان خطه کې به امن شي او زموږ د پاکستان مدرسو زبیریه او په حقانیه او په نور ځایونو کې هم دهشتګردي نه کېږي نه به مولانا سمیع الحق شهیدېږي او نه به دلته زبیریه کې ډزونه او بمونه خلاص کېږي چې نه تنه غریبانان پکې شهیدان شي 120 پکې طالب علمان ټول زخمیان شو په چرو په زخمونو دا پالیسۍ به بدلول غواړي امریکې ظالم ته هندوستان ظالم حکومت ته د افغانستان ظالم حکومت ته پالیسۍ به بدلوي پاکستان خو غواړي چې په بارډر باندې د طالبانو اسلامي حکومت جوړ شي ځکه چې پاکستان د حکومت او د فوج په خیرخواهي کې راځي موږ به دې بارډر نه مضبوط شو چې هلته به طالبان زموږ د حفاظت ذمہداري والي خپل ملک به هم خیال ساتي او زموږ پاکستان ته هم یو ظالم هندوستاني امریکاني ایجنټ راوړېدو ته نه پرېږدي لاهور بارډر زموږ په حفاظت دی چې فوجونه لاهور ته هندوستان طرف ته ولاړ دي نو بهرحال زه به تاسو ته وایم چې دعاګانې کوئ په شپو تهجدو ته پاسئ چې د عالم پالیسۍ بدلې شي عالم پالیسۍ د مسلمان دپاره اقوام متحده طرفه ډېر سخت دي نن په فرانس کې څه څه ونشو مسلمانانو سره مسلمانان هلته کې بالکل کنزي وخي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کارټونان نعوذ بالله من ذلک الیاذ بالله لګئ څونه بې ادبي ده نن ټولې دنیا ته پکار دي او آی سی یو
इस्लामी जमुंगा इत्तेहाद तबकार दी आलम इस्लाम OIC तबकार दी چې د دې ټولو د غي د تجارتي د مالونو بایکاټو کې د فرانس او د پیرس سره او د ټولي دنیا اسلامي سفارتکاران دي د فرانس سفارتکاران واپس کی چې فرانس کله تنها شي نو پوي بشي د پیغمبر بے عزتی او بے ادبی او بیا موږ نه کوو مسلمانان سر ور کوي موږ ورته نه دی ویلي قرآن په فرانس کې څوک مسلمانان پاسي او ظالمان ولي هغه تاسو زموږ خدای او رسول نعوذ بالله من ذلک کنزي نو زموږ په دنیا باندې د ژوند او د سر د روح ګرځېدو څه فایده شوه نو زه به دغه اپیل د صوبه سرحد پولیس ته وکړم چې هغه IGP بې ادبي کړې وه د ویلي وه چې دا چھوټا موټا واقعه ہے لږ عقل کوه کو د فوج په سکولونو کې بچي مړه شي شهیدان شي هم زموږ بچي دي په هغه یې مولانا سمیع الله کو حامد الله ټول دردېدلي وو مولانا صاحب موږ ټول ورته تللي وو سکول ته او کالج ته نو که په مدرسه کې د پاکستان وشي کو سکول کالج کې کو هغه د فوج وي کو پرایویټ وي دا د پاکستان امت مسلمان سره زیاتې دي نو طالب مولا عالمم د پاکستان او د پاکستان د فوج د پاکستان د حکومت د پاکستان د پولیس د پاکستان د ایجنسو د پاکستان د عوامو د پاکستان د ټولو دینی دیو کو سیکولر ځان ته پارټي وي دا غي بچي دي دا غي فرزند دي په طالب عالم مولا کې دانشته چې دا نشنلې دا پیپلې دي دا جمعیتې دي او دا جماعت اسلامي والا دي بکار دے مسلمان پا مسلمان دردیگی دی کہ چا مسلک او چا پارٹی بازی حکومتون او اپوزیشن از باختلاف از باقتدار روڑ دی دا خبر دیر دا سوچ تی ام دا سچ کم منبر نہ لگیا ام کم جماعت نہ مدرسی نہ ام دا ما چی کو خبر استاد خوخشیوی نو دا غی سوچ دا ټول دا سوچ خوری دا محبت سوچ دا امن دا اخلاق دا امت سره دنیا سره دا پاکستان دا ترقی او دا مدرسو دا ترقی جماعتونو خانقاونو سکولونو کالجونو یونیورسټو مونږ په دې فخر کوو چې انجینرانو ډاکټران هم جوړیږي شیخ الحدیثان او مفتیان هم جوړیږي دواړه د معاشرې ضرورت دی نو بهرحال زه به حکومت ته یم چې د دې پوره انکوایري وکړي اصل ظالمان قاتلان د دیر کالونۍ د مسلمانانو د طالب علمانو د کیفر کردار ته ورسوي کني ټول مدرسې په دې مونږ وفاق المدارس سره برابر حقانی سره په دې مونږ احتجاج هم جاري ساتو چې اصل قاتلان د کیفر کردار ته ورسوي چا چې زموږ بچي شهیدان کړل چا چې زموږ بچي زخمیان کړل مونږ په آرام تر هغې نه کړو نو چې دوی تاسو خپل کیفر کردار ته ورسوئ حکوم ته یې بربنډ کوي څرګند کوي چې دا ډز یا هندوستان کړی یا افغانستان کړی په دنیا کې هغه رانیول غواړي او د پیښور چوکیدګار کې هغه ته پانسي او په ګولو پتراو باندې چې دا طالبان ورشي او چې کوم اصل چا چې هغه بم کېښولو غلې غوندې ووتلو هغه تیله او بیګ بکار دی هغه پیدا کوي او دوی د پیښور عوامو ته مخامخ ودروي چې ټول په خپل لړۍ یخ کړو ټول په کاړو سنسار کړو دا د حکومت او د عدالت او د پارلیمنٹ او د سیاست او د عمران خان او د دې صوبې د وزیر اعلی او د گورنر ذمہ داری ده زیو ځل بیا ټولو طالب علمانو ته مبارکباد ورکوم چې تاسو صلی همغسې دي همغسې مدرسه ډکه پکه ده الحمدلله جاري ده علم جاري ساری دی جمعات همغسې ډک دی جاري ساری دی اللہ تعالیٰ بتاسو دغه کوي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد علیہ